د پلار عدل دا ده چې ټولو بچو ته به په یو نظر ګوري. دا به نه کوي چې دا یو بچی مې خوښ دی د سره ډیره خیر ښېګړه کوم او دا بل مې نه دی خوښ. دا فرق به نه کوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته یو صحابي راغی، بشیر نومو، مشهور صحابي د نعمان ابن بشیر د هغه پلارو. پیغمبر علیه السلام ته کېناست، وی د الله رسوله د ما ښځه ده او اما پورې نښتې ده او ما ته وی چې دې زوی له دې یو غلام ورکا او نبی علیه السلام پې ګواه کا. مطلب یې دا و چې پیغمبر علیه السلام پې ګواه شي نو نور بچي به بیا غږ نشي کولی. حضور پاک ورته فرمایل وی نورو بچو له دې داسې غلامان ورکړي دي که نه دې یو له ورکې؟ وی نه دې یو له ورکوم، نورو له مې نه دي ورکړی، تا پې ګواه کوم. وی انی لا اشهد علی جور، وی زه په ظلم ګوی نه کوم، دا ظلم دی. وی ستا دا خوښه ده چې دا ټول بچي په نیکۍ کې در سره مخامخ برابري؟ وی یو. وی ظلم مه کوه. نو یو بچي له شی ورکول او بل له نه ورکول ظلم شو. البته فقهاو بیا یو خبره لیکلې ده چې که دا یو بچی مالدار او دا بلې غریبي او دا غریب یې ډېر په اخلاص خدمت کوي، نو دا پلار دې مالدار زوی سره مشوره وکړي چې بچې ستا خو ژوند ښه دی، نو که ستا خوښۍ ظلم در سره نه کوم او دې بچي له لږ شی زیات ورکم، او وایي ښه بابا زما د طرف نه اجازت دی، صرف نشته مال خو ستا دی زما خو نه دی، بیا خیر دی. یا یو بچی د دارو درملو خدمت کوي او بل نه کوي او دې دته یو پوټې غوندې اوږه درنه کړي، نو دا هم خیر دی، پروا نشته، او بې ځایه به ظلم نه کوي. دقه رنګې د یو سړي دوه ښځې دي، هغې کې به هم د انصاف کوي. دې به داسې نه کوي چې دا ټول یوه ښځه غوره کړي، هغې سره ډېره مینه کوي او دې بلې سره هغسې نه کوي، دا به نه کوي، دا ظلم دی. ګوره دې کې هم حدیث موجود دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي که د یو سړي دوه ښځې یو ته په ښه نظر ګوري او بل ته په سپک نظر ګوري، وایي د قیامت په ورځ چې دی د قبر نه پاسي نیم طرف به پالج والي. څومره خطرناکه خبره شوه. دقه رنګې زما وروڼو د کلي مشر دی، د قوم مشر دی، دی به ټولو ته د انصاف په نظر ګوري، ظلم به نه کوي، زیاتې به نه کوي. بادشاه خو دی داسې، او د هغې یو دوه درې مثاله در کوم. د حضرت علی رضی الله عنه زمانه ده، د دې یو قاضي د شریح نوم دی، ډېر تکړه قاضي او ډېر هوښیار، او علی رضی الله عنه امیر المؤمنین دی، د مسلمانانو بادشاه دی. یو یهودي دعوا وکړه په علي صاحب باندې چې د علي صاحب سره زغره ده او دا زما ده. نه، علي صاحب په یهودي دعوا وکړه، وی چې دا یهودي سره کومه زغره ده نو دا زما ده. نو دې زمانه کې د بادشاه یا د افسر د دعوی ضرورت نه، زورور دعوی پچانه کې د سټ سړی نشي چا برا کاوه. بادشاہ دعوی پچانه کوي، پولیس ویږي رونیسي، افسر پچا دعوی نه کوي. علي صاحب امیر المؤمنین یهودي څه شی دی؟ او علي صاحب دروغجن خو نه دی، خو رښتونه دی. او چې دوه درې کسانې ورلېږلې وې د هغه زمانې پولیس چې ورشه یو څو ډبې مو زغرم ترې راوړل، چا بکړې هم نه وکړې. نه، داسې نه کوي، انصاف. قاضي د شریح هغه له لاړ، ورته وی دغه یهودي دی، د سره زغره ده او دا زما ده، دا ترې راله. اوس قاضي صاحب هم داسې نه کوي چې امیر المؤمنین ته ما له سره راځئ، ته خو بادشاه ده، او بیا بادشاهانو کې د حضور پاک ماشوم لوی کړی، او حضور پاک مبارک د خپله محترمه نیازبینه لور در کړې ده، او د چا پلار د حسن او د حسین پلار، نو ته دعوی مه کوه صاحب، ته دروغ خو نه وی، ودرېږه په زور به یې ترې راواخت. نه، ګوره دې ته اوس انصاف وایي. یهودي راوغوښت. د عدالت په کوټه کې یو خوا علي صاحب ولاړ دی، امیر المؤمنین د مسلمانانو بادشاه، بل خوا یهودي ولاړ دی. ایک صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاس.
بس اوس یو صف کې ولاړ دي. دا نه چې دا یهودي دی دی وخته په ځمکه ولاړ او علي صاحب امیر المؤمنین دی صحابي دی په کرسۍ به ناست دی. نه خبره ده انصاف ده. دواړه دقسې قاضي صاحب ته مخامخ ودرېدل چې د قیامت پر ورځ الله دا تپوس نه کوي چې دی خو یهودي دی خو کافر دی خو ستا د لاس لاندې و خو د انصاف او د عدالت په کوټه کې دا فرق په سره ولې علي صاحب ته شریح وایي څه دی ته وایي د سره دا زغره ده دا زما ده. یهودي ته یې وایي دا زغره ده چا ده وایي صاحب زما. اوس د شریعت قانون دا دی چې څوک دعوه وکړي هغه دوه ګوان پیش کوي او که د سره دوه ګوان نی نو چې په چا دعوه شوې د مدعا علیه هغه له به قسم ورکوي. که قسم یې وخوړه خبره خلاصه شوه دعوه باطله شوه او که قسم نه انکار وکړه نو بیا به مدعي له شی ورکوي. علي صاحب ته وی ګواه د سره شته وی یو څوک دی یو مې د آزاد غلام دی آزاد شوی یو مې دا زوی دی حسن رضی الله عنه حضرت حسن دا دوه مې ګوان دي. اوس قاضي اسې زما وروڼو تاسو ته یو خبره کوم چې علي صاحب خبره وکړي دروغ کیدی شي مال جواب راکې. او حضرت حسن رضی الله عنه د بیبي فاطمه زوی او د حضور پاک نو سه هغه خوله چې کوم خله به حضور پاک کولولا هغه خوله چې کوم به حضور پاک کولولا او چپوله به او هغه جبه چې رسول الله مبارک به په خپل شونډو کې نیولا چوپله به دا شونډه او دا جبه دروغ وی نشي. په کوم شونډو چې د رسول الله مبارک شونډې لګېدلې دي او کوم شونډې چې حضور پاک کول کړي دي د دې خولې نه به دروغ دا شونډې خو د خولې دروازه ده دې دروازې نه به دروغ څنګه راوځي او کومه جبه چې رسول الله مبارک بوله په ماشوموالي کې راوله دونه مینه وه ورسره نو هغه جبه به څنګه دروغ ووایي. لیکن انصاف څه شی دی. قاضي شریح علي صاحب ته وایي چې د غلام ګوی خو دله قبلو خو د زوی ګوی د پلار دپاره نه قبلي. زوی څونه اوچت زوی دی زوی څومره د لوی شان بچی دی خو د پلار دپاره قانون وایي شریعت وایي چې نه قبلېږي. د زوی ګوی حسن صاحب دی ټیک د رښتیا به وایي دروغ نه ده خو نه قبلېږي. نو رسول الله مبارک وایي نه قبلېږي نه د ګوی نه قبلي ګواه دی یو دی او په یو ګواه زه فیصله نشم کول. اوس به څه کوم یهودي له به قسم ورکوم ګواه یو دی فیصله دلیل دی حجت ته ختم هغه له یهودي له به قسم ورکوم. یهودي ته وایي خورې قسم یو نوره زمان په دروغه ده او که پارسه ده خو خورم قسم. چې یهودي دې خبرې ته وکتل چې اسلام هغه مذهب هغه د انصاف مذهب چې امیر المؤمنین او زه د عدالت په کوټه کې مخامخ یو دی ودرول انصاف هغه د اسلام مذهب چې د وس کېږي په زور هم د زغرمان اغېشتی شي په زور یې نه علي د عدالت په واسطه علي د قاضي او د جج په ذریعه علي. اسلام هغه د انصاف مذهب هغه د انصاف مذهب اسلام چې دا د ګوره حسن صاحب غوندې شخصیت ګوی رد شوه ولې د پلار دپاره نه قبلېږي. یهودي وایي صاحب زغره به خپل کار کوي خپل کار به کوي خو دې مذهب ته دې حیران شوم د اسلام ته دې حیران شوم. د اسلام څونه ښکلی دین څونه د انصاف دین دا به پرېږدو زغره خو ما ته کلمې شهادت وښایه چې په دې دین کې وردن نه شم د اسلام قبول کوم. د عدالت په هغه کوټه کې حضرت علي رضی الله عنه په مخ کې یهودي کلمې شهادت ووایي او الله پاک مسلمان کو او حضرت علی صاحب ورته څه وایي بچې مسلمان شوې زغره زما وه ستا نه ده تا ته هم پته ده خو تا اسلام راوړه ایمان راوړه دې نه دا زغره قربان دا مې درته وبخله. انصاف سره خدای یهودي مسلمان کړ
که په زور یې تزغره اخیستی و یهودي به نه مسلمان شوی او تاریخ به تر ننه پورې لیکه چې اسلام د انصاف مذهب نه دی د ظلم دی عدالت ته علي صاحب لا نړه او په زور یې ته شی راوړه تا په تاریخ تر ننه پورې لیکه او اوس تاریخ تر قیامته پورې لیکي چې د خلفای راشدینو زمانه د انصاف زمانه وه نه علي صاحب زمانه د انصاف زمانه او اوسنۍ زمانې کې هم درته یو مثال ښیم په هندوستان کې د یو هندو او د مسلمان په یو ځمکه جګړه شو هندو وایي دا ځمکه زما ده مسلمان وایي زما ده دا مسلمان هوښیار ده وایي چې راشه ځان سره ډله پره برابر کړه نن سبا خو په ډله پره سړی مضبوطي مسلمان اعلان وکړو دا ځمکه زما ده او که دا ما وګټله جومات پکې جوړو زما ځان له نه ده پکار د الله کور پکې جوړو مو جومات بعضې خوا مسلمانان ورسره ودرېدل هلکه جومات پکې جوړی او کور له حجرې له خو نه جومات دپاره بس مسلمانان ودرېدل هندو چې دا واورېدل چې د سره خو ټول مسلمانان ودرېدل هندو اعلان وکړ وایي دا ځمکه خو زما ده خو که ما وګټله مندر پکې جوړو د بوتانو عبادت خانه هغه سره هندوانو ودرېدل چې لکه دا خو مونږ له جنګ کوي دلته مسلمانان ودرېدل چې زمونږ جومات ته جنګ کوي خو هندوان ودرېدل چې دا خو زمونږ مندر له جنګ کوي لویه ډله دلته هم شو هلته هم شو خبره لاړه قاضي له جج له جج یې څوک و هندو هندوستان د هندو دی چې جج له خبره لاړه او دا عدالت دا کټهرا او دا میدان د دې خلکو د هندوانو او د مسلمانانو ډک دی اول ته مسلمان اعلان کوي چې دا ځمکه زما ده او په دې جومات جوړوم او مسلمانان هم زنده‌باد نارې دي او چغې دي خو هندو اعلان کړی چې دا ځمکه زما ده او چې دی وګټم په دې عدالت کې نو زه ورباندې مندر جوړوم هندوان هم د دنیا دي زنده‌باد خپل ځان له چغې وایي جج ته چې دواړه ور مخامخ شو مسلمان وایي صاحب ځمکه زما ده جومات پې جوړوم هندو وایي صاحب ځمکه زما ده او مندر پې جوړوم جج وایي خدایا که هندو له فیصله کې خدا خو د دنیا مسلمانان دي غوبل جوړېږي که مسلمان له فیصله کې د هندوان دي له دنیا غوبل جوړېږي دا څه په جنجال واړېده جج د مسلمان او د هندو ته وایي چې په دې علاقه کې څوک نیک سړی سپینګیرې مشر چې هغه ته د دې علاقې پته وي په هغه باندې فیصله ونه کړو یو مشر سړی وي سپینګیرې سړی وي هغه ته پته وي چې دا ځمکه د چا ده او دا د چا وه او دا چا قبضه کړې مسلمان وي صاحب وبکړو هندو یې وبکړو وی څوک به داسې سپینګیرې نیک سړی چې دروغجن هم نه هوښیار هم او مشر هم وي مسلمان وي صاحب یو مفتی صاحب د مفتی الهي بخش نو کره د خوښې نو سپینګیرې دی د تم پته ده مونږ ته هم پته ده دروغ نه وایي نیک سړی دی او سپینګیرې دی هندو یې ما ته منظور دی مسلمان هم ما ته منظور دی جج ولیکل چې په بل تاریخ کې به مفتی الهي بخش حاضر کو کاغه وی چې د هندو د هندو شو کاغه وی چې د مسلمان د مسلمان شو مسلمان خوړه کې خوشاله دی چې صاحب او مې ګټله ولې ځکه مفتی صاحب خدا نشي ویلی چې دا د هندو ده که وایي چې د هندو ده نهلته پیغام مندر جوړی نو مفتی صاحب به څنګه مندر له ځای ورکړي دی خوشحاله دی او بار مسلمانان هم خوشحاله دي لاسونه ټپوي او هندو چې بار راووت هندوان ورته ویل تا خدای په سټر مردار کا بیخ دی وده د سټۍ سره تا په فیصله په مسلمان کې هغه تاله مندر له ځمکه درکولی شي یا خدای دې بیخ وباسه خو هر چې دا دې څوک کړل هندو ویل اوس خو ما خبره کړې ده دستخط مې وکړ دا خو واقعي دا څه غلطي وشوه خو ما خو ځکه وکړه چې سړی نیک سړی دی سړی ښه سړی دی دینداره دی سپینګیری دی دا بس وي شی دی بیل ابه خامخا مندر له ورکوي جومات له ورکوي هغه مسلمان دی به مندر له څنګه ورکوي چې تاریخ ورځ راله مسلمانان هم د دنیا لاړل خوشحاله دي چې فیصله زموږ او هندوان هم غریبانان سټونه مړه لاړل چې دا مسلمان باندې فیصله ده دی موږ له مندر له چېرته راکوي عدالت د خلکو ډک دی
عدالت کمرې ته چې څنګه ننوتل وکیلان او هندو او مسلمان او مفتی صاحب سپین ږیري ورننوت الهي بخش رحمت الله علیه. زویم خدای د دې دیوبند نه څونه د خیر کار اخیستی دی، د دیوبند د مفتیانو د علماو نه خدای څونه کار اخیستی دی چې ورننوت. جج ورته مفتی صاحب پتا د دې هندو مې اعتماد دی او د دې مسلمانانو به چې تا ووایي چې ځمکه د چا ده هغه له ورکوم. مفتی صاحب وایي ښه په ما فیصله ده. وی یو وی داسې کار دی د زمانو نه ما ته پته راغله دا ځمکه د دې مسلمان نه ده، دا د دې هندو ده. دروغ نه ویم، دا د هندو ده. وی مفتی صاحب مندر پہ جوړی، هندو له دې ورکړه مندر پہ جوړی. وی را د ځمکه ده خو خیره که مندر پہ جوړی او که کور پہ جوړی او که حجره جوړی، یو سړي ځمکه ده نو په هغې ده چا هر څه چې پې جوړوي. زما خو نه ده چې زه یې وله مندر له ورکړم، زه خو یې په مندر له نه خرڅوم، زه خو یې ورته نه بخم. د دې مسلمان خو نه ده چې زه یې ورته بخم. خو زه دروغ نه یم، زه رښتیا وایم. خبره د انصاف ده. دا ځمکه د دې هندو خوښه ده که دی پې مندر جوړی او که دی پې هر څه جوړی. جج څه لیکي واوره ښه، جج ناشنا فیصله لیکي. جج وایي مسلمان ہار گیا لیکن اسلام جیت گیا. مسلمان خو بیلا خو اسلام وګټله، مسلمان بیلا اسلام جیت گیا، اسلام وګټله. ولې دروغ یې نه دی، د انصاف خبره وکړه. چې هندو دا خبره واورېده چې اوهو مال یې راکوي او دې بوډا سپین ږیري دی څه انصاف خبره وکړه او زه بندر لی راکوي دونه انصاف. بس هندو په د قضې کلمې شهادت وی خدای مسلمان کړ او هندو اعلان وکړ جومات پې جوړو، مسلمان شوی جومات پې جوړو. او د عدالت په کټهره کې چې څومره هندوانو الله ټول مسلمانان. دا د اسلام د عدل برکت. قسم دی نن سبا په د اسلام پورې دا خلک خنداګانې کوي، په د اسلام پورې خلک ملنډې ټوکې کوي. خو هغه خلک چې اسلام پورې ټوکې کوي لکه ستا د برطانیې سابقه وزیر اعظم هم دا مني چې زما آیډیل حضرت عمر فاروق رضی الله عنه دی، بیا هم د حضرت عمر انصاف مني، بیا هم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم عقل او خیارتوب مني. اسلام هغه دین چې د اسلام د فیصلو د وجې نه الله پاک به کافران مسلمانو. نن موږ اسلام کم خو غورځو، خپو ته لاندې غورځو. نن د اسلام د فیصلو د وجې نه مسلمانان لګیا دي کافران کېږي. او نن زموږ اسلام د کافرو د خندا انصاف نشته، بالکل نشته انصاف. رعیت او قوم نه مونږ د بادشاه نه خو مونږ ګیله کوو چې بادشاه ظالم دی انصاف نه کوي، او د ځان نه ګیله نه کوم چې زه په خپل کور کې انصاف کوم، زه په خپل ګاونډ کې انصاف کوم، زه د بچو سره ظلم نه کوم، زه د ښځې سره ظلم نه کوم، ښځه د خاوند سره ظلم نه کوي، بچی د پلار سره ظلم نه کوي، ګاونډي د ګاونډي سره ظلم نه کوي. نو ګیله خو د بادشاه نه کوم چې بادشاه ظالم دی، انصاف پکې نشته. خو نه د ځان نه مې ګیله وکړه نه مې د بچو نه ګیله وکړه، چې په کار خدا دی چې زه م انصاف وکړم که نه. زه په 4 او 5 کسه کور کې انصاف نه کوم او د بادشاه نه په 19 کروڑ عوامو کې انصاف غواړم. دا ټیک د یو خبره به ذهنو کې واچوي. د بخاری شریف حدیث دی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای چې څومره د چا ظلم ډیری نو هغه مره وبال ډیر دی، او چې ظلم کم نو وبال کم. او ظالم لینصب لواؤه یوم القیامت، او کم ځای به دا جنډه ولا د غدر او د دوکې تړي
دا به ول شاته د کوناټو سره تړي، دا د فلانکي د دوکې نښه ده. نو چې څومره د چا ظلم لږ د جنډۍ وړه ده او چې څومره د چا ظلم ډېر دی نو جنډۍ اوچته ده. نو د بادشاه ظلم ډېر دی نو وبال یې ډېر دی، ګناه ډېره ده، او زمون ظلم کم دی نو وبال خو شته خو کم. نو انصاف نه به کار اخلي، پلار به هم نه انصاف نه کار اخلي په خپلو بچو کې، خاوند به هم نه انصاف نه. ان الله یأمرکم بالعدل، او بچی به هم نه انصاف نه کار اخلي او ګاونډي به هم د انصاف نه کار اخلي او افسر به هم د انصاف نه کار اخلي. لاندې ما تحت چې کوم د نوکران دي، کلرکان دي، کلاس فور دي، ظلم به نه کوي. او دا کلاس فور هم د انصاف نه کار اخلي، د خپل مشر افسر خیال به ساتي، خبره به مني. بس دې باندې الله حکم کوي. د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه زمانه و، د روم یو بادشاه عیسائی جبله نومې، جبله راغی او مسلمان شو. اوس د روم د عیسایانو لوی بادشاه چې مسلمان شو نو مسلمانانو په لوی جشن وکړ. اوهو دا خو ډېر لوی زبردست کار شو. د عیسایانو بادشاه خو چې مسلمان شي خو بلا خلک ځان سره مسلمانوي، با خو بادشاه مسلمان شو، ډېر خوشحاله دي. حضرت عمر صاحب هم خوشحاله دي او خلک هم خوشحاله دي، او هغه ول دی عزت ورکړه چې وې زه چې زه چې عمره به د باندې وکړم د سره خپله ځم. لکه دې نه چې وزیر اعظم لاړ شي او بادشاه ورته وایي راځه زه سره په خپله طواف او عمره کوم. زموږ دې سره نه کوي. ښه د سره چې د یو سرکاري افسر ملګري کي او دوه درې پولیس والا ورکړي او د بیت الله شریف نیته وکړي. عمر صاحب په خپله ورته وایي زه د سره ځم، زما ټول وزیران در سره دي، زما ټول قومندانان او جرنیلان در سره دي، در سره یو ځای طواف کوم. دا غټ عزت دی. د مدینې منورې نه رالل مکې مکرمې ته او لویه ډله ده د جبله بادشاه، لوی عزت دی او لوی شان و شوکت دی. یو عمر صاحب ورسره یو ځای عمره او طواف کوي. نو د طواف دوران کې د یو بانډیسي خپله د جبله بادشاه په لنګ راله. لنګ د بعد انسان ناویدار شي، ځوړن شي، خو راشي ګڼئ چې خپې پې سنګ راله او دغې جبله بادشاه قدم واغېست نو لنګ ته لاندې پرېوت. لنګ ته پرېوت، هغه زر لنګ راوچت که لږ بیجابه خو شو او د بادشاه لاس اوچت کو چې شړق شو دا بانډیسي یې په دا مخ و، مضبوط یې و. نو ګوره ظلم به نه کوې که نه، هغه په قص خو پې خپه نه راخي او نه په لاس لنګ راخ کړی دی. انسان دی، غلطي خو د انسان نه کېږي، ظلم به نه کوې. د ظلم بدل ورې الله فورا اخلي. الظلم ظلمات یوم القیامه. ظلم ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم تیری ویلی دی او رسول الله مبارک فرمایي چې د مظلوم دعا د الله په دربار کې دومره زر قبلي کې چې دومره بل شی نه قبلي. او د مظلوم ته الله وایي لانصرنک ولو بعد حین، مظلومه مدد به کوم اگر که سب موده پس وي بی او مدد به کوم. ځکه خو الله د ظلم نه منع کوي. وینهاک عن الفحشاء والمنکر والبغي، ظلم به نه کوي. لاس یې اوچت کو چې شړق شو سپېړی بانډیسي له ورکړه، لوند دی په سترګو په درونچاک وګرځېده، ما نه لنګ دی وغورځو. هغه صاحب د عمر صاحب زمانه و د انصاف هغې کې چا سپېړ چا له کوم ځای ورکولی شو. بانډیسي په منډه لاړه، عمر صاحب ته وی امیر المؤمنین د جبله بادشاه وواله مخ ته مې وګوره تک سور دی.
خیر دی میلمه دی کنه عیسائی دی مسلمان نه صاحب نه بدل بالا جبل آباد شهر او ته تا دل سپېړه ورکړه او ولې وې زما په لنګ یې خپه کې خو ده هلکه لنګ باندې رخپه ولې کې خو ده ویسې ما په قص خونه راخې اورا شروع شو ګڼه ګونه و طواف مې کولو په مې را د پلنګ راله هلکه خیر دی میلمه دی مسلمان دی ګوره نه ګورې مې څونه عزت وکړو وسره رالم طواف مې وکړو عمره وې نه صاحب بدل به خامخا بس باندې سي او باندې سي ټینګ شو هلکه معافی کا که څه پیسې غواړې که نه نه معاف کوم سپېړه را کړې دی او سپېړه به ورکوم اوس به څه کې اوس د اسلام قانون راغی لاول خو مینت دی عزت دی خو چې کله د ظلم خبره راشي قانون به حرکت کې راځي خو چې هغه څوک قانون والی چې هغه کې انصافي ګوري چې قانون والا کې انصافي او چې څوک هغه قانون جاری کوي چې هغه ته ویل هم نشي چې انصاف وکړي انصافي کې په دې وای ښا توهین عدالت شپږ میاشتو له وردن نه کړ ایسے چو سے تری وي چې انصاف ښا او الله تدنک یو درش په پته ویل هم نشي یو سړی نه هره زمانه مخکې چا ګټ پټ کړي غریب سړی تانې ته لاړ تانې ته چې لاړ هغه چې کوم ورر دی هغه به تاسو ښه نظر باندې نه کتلی نو یې سچو سے به کوارټر کې دی نو غریب سړی سچو سے پسې کوارټر ته لاړ چې هغه ته به ووایم چې زمانه ګټ پټ شوی دی او ګټ خو د 200,000 روپۍ غریب سړی چې کوارټر دروازه کلو کړ اور دننه شو ګټ د یې سچو سے د کټ پې پورې تړلی چې هغه ګټ ته وکتل بس غریب دروازه بندول او را پشا کېده چې څه لکه ولې راځه کنه ولې رستو شوې اته مې دا ګټ ګټ چې ډوډۍ مونږه خوړې ته کنه او به مو بوبو ته چېخې کې به نه غوړې دا تاسو دراله نه ګړ الله هغه څه جو په پته ولګي چې شی هم ته پټ کړې دی یار دا چې د مرګري پټ کړې راغلې دی دا کټ په پورې ورتاړې دی الله اکبر دا دوبینا یو سړی خبره کوله چې د دوبینا راغله نو سړی چې 3 کاله او 2 کاله او 4 کاله په دوبه کې د بچو نه بار تیری کې نه اسانه خبره نه ګرانه خبره او د دوبه د مزدوري مونږ ته اسانه ښکاري خدا ما دن نه لیدې ده دا په ډېرو زیاتو محنتونو په خوارو دا پیسې ګټلې کې نو ډېر په محنت او په خوارې غریب سره ځان له بچو له بساغشتي ایرپورټ نه رابار کو چې دا قضایلار کې وته هغه نور ولاړ سوزه کیته ها دا مال دې رقم راو دا بجلیګر مولوی صاحب خبره قانون دی لاس کې غشته قانون دی لاس کې واره دا خدای نیک بختو دا خما کمبل دی زمیدی دا صابون وغیرہ سپری دی بچو له 3 کاله نه دا کمه بس بیا وسره سکه نا غریب چې خدای دا غزرګونو کیلومتر نه رالم هغه ځای نه مې راپور کم ملک نه چې مې راوړل هغه نه دی چې کم ته رالم نو راپور یې ونښتل نو چې دا قاضي د کور نه انصاف ختم شي نو څوک به کوي چې د مولا نه انصاف ختم شي نو امي برچا نه تما کوي ها چې د بادشاہ نه انصاف ختم شي نو چاله به ټوپو منډه وو نو عمر صاحب وته وی جبلتا چې خبکهګه مطالعه مونږ سونه عزت تر د عزت سره په خپل رااله مینت ورته کوم خو نه منو زما اسلام کې ته داخله د اسلام د قانون به تم پابندي کې موږ کو او نصیحت یې وته شروع کړ چې دا اوس خپه نشي وی سوي حضرت عمر صاحب اسلام قانون دا و چې یا به دا سړی رضا کو دا باندې سه او که رضا دې نه کنو بس بیا به سپېړه درکړي او که دې اوس اخلاص کم په ظلم نو مانه هم خدای تپوس کوي او تا هم خدای تپوس کوي ایو خدای خاوندو پلارتل چې توادلت الجنټلمن خشته جامې چولې دي او باران دې خټې دي
نو یو فقیر مسکین هم په لاره روان دی. فقیر مسکین غریب خو خیال نه دی ناګانه د دغه چېرته په دغه کې خپراله د فقیر مسکین په کنده کې چې خپراله چې شړک شو هغه اوبه ټولې د هغه جنټلمین په ښځه ورغلې. جنټلمین د ښځې ټولې جامې او پړونې او لوپټار د خټو لید پید شو. جنټلمین لاس اوچت کو د فقیر بې کسلی په دا مخ څپېړه ورکړې ستا هغه داسې داسې کړې ښې مضبوطه وه په درونچاق وګرځېده ما ښځه دې ټوله په خټو لید پید کړه واده له روان یو بیخ دې وځه په عقل دې نشته. غریب و چې ما خو په قص پې بالټې نه دې ورچولې ما ته څه پته وه خو بس په مې په کنده راله نو ښه مضبوطه څپېړه دې غریب له ورکړه داسې چې دا مخ یې وله سور کړ. جنټلمین ښځې ته وایي زه چې ځو چې جامې بدلې کړو بیا نورې به بدلې کړو زه به واده له بدو دې ظالم درې جامې څښا کړو کور ته واپس لاړ. چې واپس څنګه لاړل ښځه جامې بدلوي دې بره کوټې ته وخت چې وخت د پوړو نه خپره خطا شو لاندې را پرېوت مړ شو. جنټلمین مړ شو او دا فقیر مسکین چې مخکې روان دی یو بازار باندې ورغی نو بازار کې ولوی و. دا لوی به دا قانون و چې سار به ړومبې تال د الوا ولګوه د پیو ګرم پی نو چې څوک مسکین فقیر به راغی ړومبې به هغه یو پلیټ الوا ورکول او یو جام پی به یې ورکول. بعضې خلک وینئ کان صالحان او دا تاسو ته مې ښه چې کوم کاروباري حضرات یې نو سار وختي چې کله هم دکان هم کولو که منډی هم کولو کړو کاروبار یو 100 روپۍ خیراتي چاله ورکوئ ښه دې کې به خدای برکت اچوي. دې پې ورغی الوی ورته ویل لکه دلته راشه ویل ها پلیټ یې وله د الوا نه ډک او جام یې ورته له پیو ډکه ها بچې دا وخوره او د مخ سوځي غریب دا مخ داسې ګرئ جواب خو نشي ورکولی جنټلمین له نو چې دته الوا کېښه او د الوا نړۍ اوچته کړه او پیو نه ګوټ کړي نو دې په خندا شو. نو هغه الوی ورته وایي چې لکه خاندې ولې ویل دا خدای دی خدایه ته حیران یم وی دا خدای په خدایه کې څه چل دی نو وی حیران په دې چې یو خوا څپېړې را کوي بل خوا الواګانې را کوي ګرم پی ورپسې لا بیل دي یو خوا څپېړې دي بل خوا الواګانې. ګوره زه وایم الله قرآن شریف کې فرمایي ان مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا او دا طالبان پې پوهېږي دلته دوی وي دا معرفه معاد د ثانیا معرفه نو یو وي ثاني عین اولی نو دلته طالبان پوهېږي وی د دې آیات کې یو سختی ده او د دوه اسانتیاو ذکر دی. یہ سختی او راولي سهولتونه به ډبل. اذا اشتدت بك البلوى ففكر في الم نشرح فان العسر بين يسرين اذا فكرته فافرح. نو هغه ډبل ولا خدای و څپېړه یوه وه هلته جام پیم میلو شو او خشته الوا هم ورته میلو شو. هغه ښځه وایي جنټلمین ښځه خلکو ته چې ورشه دې ظالم هغه فقیر غریب په څپېړه والې دې خیرې یې وکړې نور غرق نه شو. هسې نه چې اوس ښځې ته ما ته او بچو ته راله خیرې ونه کړي ورشه سړی په یو خو مړ شو چې نور غرق نه شو خیرونه یېرېږي خلک. سړی ورغې څنګه سړی داسې چې ورغې دی اوس هغه لګیا دی مخ په یو لاس مږي په بل الوا خوري خوشحاله دی خاندي لکه تا هغه ته ووالې په هغه سړي نو خیرې دې وکړې ظالم هغه خو خدای مړ کړ مهرباني وکړه نوره خیرونه کې خلک غرق نه شي. دا وایي ما خیره نه ده کړې وی سړی چې مړ شو وی ګوره د ماله څپېړه راکړه نو الله زما په بدل کې دله څپېړه ورکړه نو د څپېړه کې او د خدای څپېړه کې خو فرق نو ظلم به نه کوې که چاته دی ظلم وکړو ته به یو څپېړه ورکړې نو ستا څپېړه معمولي ده او د هغې په مقابله کې به څوک څپېړه ورکوي د الله څپېړه مضبوطه. نو عمر صاحب دا ټول نصیحتونه دی هلک ته وکړه دی جبله ته جبله خو هوښیار و بادشاه وی عمر صاحب لږ مهلت را یو دوه درې ورځې راکړه رضا به یې کړم وی ډېره ښه او دغه درېو څلورو ورځو کې جبله واپس روم ته وتښتېد او بیا عیسایي شو. مانا به باندې سي څپېړه وباسي د اسلام مې نرې پکار. عمر صاحب ظالم ظلم وکړ یو ځل چې ته صحابه تلي روم ته دا جبله ته خبر شو وی مسلمانان راغلي تاجران وی مال راولې چې کوم مشر دی پکې مشر صحابي ولا ورغی
وته وی ما پیژنې وی نه وی عمر صاحب څنګه دی وی ښه دی وی ما نه پیژنې وی دا هغه جبل یم که نه مسلمان شوی یم او باندې سي مې په لنګ شپه کې ښود او لنګ رانه پرېوت او څپېړه مې ورکړه او بیا عمر صاحب وی چې اوس به درنه بدله دي او راله مسلمانانو وی دا خو صاحب بس تا خپل اختیار دی خو اسلام پرېښودل خو ښه نو وره ورته وی تا خو څومره دی په مسلمانۍ کې تېرې کړې مخکې مې عیسایي اوس هم عیسایي د مسلمانۍ ژوند څنګه او د عیسایت دروازه بنده کې ورته وی چې دغه څو شل ورځې مې په اسلام کې کوم ژوند تېر کړی دی او هغې مې په زړه کې کوم سکون او اطمینان پیدا کړی دی نو په عیسایت کې نه مخکې هغه شته او نه اوس شته بس رالم دوکه شوی چې باندې سي ښه څپېړې والې وې خو چې اسلام مې نه وې پرېښی نه مسلمانانو ته بیا مسلمان شه که نه وی پر پورې خلک خاندي چې سال مسلمانېږه مازدیګر کافر کېږي نو یو خبره ده که د عمر لور ماله په نکاح راکوي نو بیا مسلمانېږم اسلام دړه نه مې خوښ دی دوکه شوی خو بانه به مې دی چې وروره حضرت عمر صاحب غوندې شخصیت راله لور راکړه دا به مې یو بانه شي نو هغه صحابه ورته وایي چې د عمر لور خو زمونږ په لاس کې نه ده خو د هغه خوښه ده زمونږ به لاړ شو تپوس به ترې وکړو نو که یې خوښه وه نو بیا به راشو خو پیاده تللو بلا زمانه وه چې عمر صاحب له لاړ وایي صاحب هغه جبله مو لیده هغه اسلام پسې خفه دی همونږ ورته مسلمان شه نو هغه وایي چې خلک به راپورې خاندي خو که عمر صاحب لور راکوي نو مسلمانېږم حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ورته څه وایي وی شابه ځان رسوي وی قسم دې زما یو لور نو سه دا د یو مسلمان د مسلمان نه په سوونو قربان او زار شابه ځان رسوي خو چې دې خدای مسلمان کې هغه صحابه خو پیاده زمانه وه چې رالل نو لوی شر شور او چغې وې هلکه څه چلو شو وایي جبله مړ شوی دی د هغه جنازه ده اسلام یې په قسمت کې بیانو نو انصاف ډېر ښه شی دی زما ورو ځان سره به انصاف کې الانصاف من نفسک ځان سره به هم کې بچو سره به هم کې بچي به پلار سره کوي ګاونډي به ګاونډي سره کوي قاضي او جج به مدعي مدعی سره کوي افسر به ماتاس سره کوي ایس ایچ او صاحب به چې څوک یې لاس کې دی هغه سره کوي حتی انسانان خو څه وی چې حیواناتو سره به هم انصاف کوي نبی علیہ السلام فرمایي وی کارم پکې کوي خو ګیام ورکوي او دمه کوي هم او حضور پاک فرمایي چې کله یو چرګ یا یو ګډ یو څاروی الالی نو چاړه ورته ښه تېره کړه او زر حلال که بې انصافي ونه کړي علما لیکي چې چرګ یا شی الالی نو ګورې دا حرام مغز ته به چاړه نه رسې دا ظلم دی صرف دا درې رګونه یې دا ونه کړ چرګ سره به انصاف کې څاروو سره به انصاف کې د بچو په ورځو کې به ښکار نه کې ماشومان بچی به نه وژنې ټوله دا ټولې خبرې پکې راغلې دې کبانو کې بعضې وخت خلک داسې دارو واچي چې ټول ماشومان هم ورسره مړه شي دا به هم نه کې دا هم بېانصافي ده دا هم ظلم دی نو ظلم الله قرآن شریف کې فرمایي ان الله یأمرکم بالعدل د انصاف والاحسان و ایتاء ذی القربی د باقي باندې به چې انشاءالله بله جمعه کې خبره وکړم او وینها عن الفحشاء والمنکر والبغي ظلم نه الله منع کوي درې څیزونو حکم او د دریونه الله پاک منع کوي نو خدای پاک ته موږ له انصاف توفیق راکړي او خدای دې د ظلم نه وساتي حضرت سلیمان علیه السلام په لار یو ځل تېرېده هغه له خدای دا پویه ورکړې وه چې د حیواناتو په خبرو پوهېده او د حیواناتو خبرې به اورېدلې هم اوس د میږو خبرې خو مونږ نه اورو هغه به اورېدلې میږي خپل منځ کې خبرې کوي مونږ نه اورو هغه به اورېدلې او به پې پوهېدم چې دا څه وایي دا د پیغمبر معجزه یي معجزه دې ته وایي چې د پیغمبر نه داسې کار صادر شي چې هغه د عقل نه اوچتي نو قرآن شریف کې الله فرمایي څه منګړت قصه نه ده چې کله سلیمان علیه السلام په لیره لاره تېرېده او لوی لښکر دی ورسره نو یو میږي مشر د میږو میږی هغې اواز وکړ قالت نملة یا ایها النمل ادخلوا مساکنکم
لا يحطمنکم سلیمان و جنوده وهم لا یشعرون. اے میگیانو شابه زرخ پلو سلو تننوزه. سلیمان علیہ السلام او داغه لخکر را روان دی چې د پخپو مریض نکی چخنیم نکی ریلوی لخکر دی. نو چې د میگه خبره واورید او په پیشو فتبسم ضاحكا من قولها، نو مسکی شو او مسکا سره لګوم خندل. دومره خو قرآن شریف کې راځي، خو روایاتو کې راځي چې میگه سلیمان علیہ السلام ورغیو تپوسی تیو که اے میگی روزی سوک در کئی؟ وی اللہ. وی سونا روزی پکال کے خورے؟ وی او سو دانے دا غنمو. طول کال کے میں او سو دانے دا غنمو خوراک تے. سلیمان علیہ السلام لخدای طاقت ورکڑو، پیریان اتابیو، دیوان اتابیو، ہوے تابیوا، شیطانانو باندې به کارونه کول، شیطان باندې سوکار کولی شي. نو دغه میګه ته وی خورې غزستا امتحان ده. نو یو ځای کې بند کړه، هغه کې څومره دانې یاد کړې وي، اقمر دانې وته غردولې، او هغه چې نور ځان له د خردونو شي یاد کړو، اقه وته غردول چې ته کال کې به دومره خوراک کې دامه د تو غردو کال پس بګورو. چې کال پس حضرت سلیمان علیہ السلام میگه لورغی، نو هغه خوراک کې صفاتی مو ټول اخلاص کړي مو چې سی وته خو صفه کې باقی پاتې. نو حضرت سلیمان علیہ السلام وتوی چې تا خوري رښتیا خبره کړې وا، دغه چې څومره روزي د کال تا ماته یاد کړې و، ما غم درته کې خو دا او تا نه پکې بیا باقی پاتې شو. نو اوه زه تاسو سره سم مدد کولې شم. مال الله په دې بر او بحر اوچ او پښنه په دواړو بادشاہي را کړې ده. زما خدای حیوانات او پیریان او دا ټول مخلوق تابع کړي دي، او په هوا د پاسه ګرځم، الله دا مدد کړي دي. نو وایا میګه د تاسو سره سم مدد کولې شم. هغه میګه وته وې سم نشي کولې. نه ته وایا کنه سوړه کول غواړې د لزو کنم ته ډېره په مشکله و باسي. رزقی نو سلب غنمو پسې ګرځي ته بدل تکیدم. سم مدد د سره وکم میګه وی کولې شي، یو خد وسیزونه راکا، یو عمر را لزیات کو، بل روزی را لزیات کا. یسونه عمر دې دا زیات کړه، یو کال را لزیات کزا او روزی را لزیات کا. چې زه څومره خورم چې کال کې دا غیر ډبل خورم، چې کال کې دا غیر ته خو بکې دې خو خوړې خو نه شم کنه. چې زه څومره خورم چې کال کې دا غیر ډبل خورم، دا غیر سلچند او خورم، شلچند او خورم. سلیمان علیہ السلام حق حیران وی دا دواړه مې په وس کې نه دي. جون د خدای په واس کې دی، عمر د خدای په واس کې دی. عمر زیاتېدل دا د انسان کار نه دی، دا د چا کار دی؟ دا د الله کار دی. دا د ما په واس کې نه دی، او رزق هم زما په واس کې نه دی. چې څومره د خدای مقرر کړی د اقمر روزي اقمر رزق بخوري، زیاته نشي خوړی. یو سړی یو روټۍ خوري، دی به همدقه نوړی ډوډۍ به خوري، د هغې ډوډۍ نه زیاته دی نشي خوړی. دته سل ډوډۍ کېده، زمالدار سړی سل وته کېده. یو سړی یو کیلو جنس خوري، دی به همدقه کیلو خوري، ته ورته 10 کیلو کېده پاتې به شي، دی نشي خوړی. د خلکو په اوږو به قدم نه اخلئ. ښه تاسو دغه وکړه چې کوم ځای راشئ، کوم ځای کې راشئ هلته به کښېنئ، مخکې به نه راځئ بیا. او چې مخکې د شوقي نو ړومبې به راځئ. دا په شریعت کې ګناه ده چې د یو بل په اوږو قدم اخلي او سړی مخکې راځي، دا ناروا دي. دا مسله مې مخکې مې ویلې، اوس هم درته وایم، خفه کېږئ پې مه. خو رسول الله مبارک فرمایي من تخطى رقاب الناس فقد اتخذ جسرا الى جهنم. چې چا د خلکو په اوږو قدمونه واغېشتل نو دوزخ ته ځان له لار جوړه کړه. نو دا ډېر لوی جرم او لوی ګناه د لوی فکر کې هر ځای ته آواز رسي.
چې څوک مخکې کېناستېدل غواړي وختي دې راځي مخکې سبونه ډکوي رستو کېنه چې څوک رستو راشي نو بیا به رستو کېني یا بره دې ښي دا د شریعت خبره ده چې پې پوه کم تاسو نو روزي چې خدای څونه مقرر کړی دا هغه به هغې کې پوټې نه زیاتېږي رضا او عمر چې خدای څونه مقرر کړی دی ابی میږی ګوره میږی ورته څونه ښکلې خبره وکړه که ما ته یې ویلې وې ما به یاره یو 10 بنګلې خو جوړې که که ما ته یې ویلې وې یاره 5-6 موټرې خو راروانه یاره ماله خو دونه شی دونه ځمکې دونه نه 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 میږی پوهې ده که زه ترې روزي وغواړم سلیمان علیه السلام ته خو خوړې به څونه خورم به څونه که زه ورته ویم چې ماله چا به یو من دانې کېده نو اوس به راته 10 منه کېدي خو خوري به یې څوک نه ماله رزق زیات کا چې څونه زه خورم پته ولګېده د مارونو چې روزي دا د رب العالمین په لاس کې ده ان الله هو الرزاق او ان الله یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر دا روزي زیاتول او کمول دا د الله په لاس کې ده چاله خدای روزي فراخه کی او چاله خدای پاک روزي تنګه کی د فراخه او د تنګېدو مختلفې معنی دي یو معنا د فراخه د روزه خدا ده چې مالداری کی او تنګول یو معنا خدا ده چې غریبی کی او د فراخه یو معنا دا ده چې سړی خدای جوړ کې ډیر او خوري او د تنګې معنی به دا ده چې او سړی خدای پاک ناجوړه کې روزي وسره ډیره ده خدای کم او خوري نو روزي فراخه کوونکې روزي ورکوونکې د خدای کار دی یو ډېر لوی سړی د شیخ کردي هغه شیخ کردي دی وایي چې ډېر لوی بزرګ دی عالم دی وی یو زمانه کې مونږ غلا کوله ډاکې به هم د شپې چولې او د شپې به هم کنډرې کولې وی یو ځای کې غلا وکړه کنډره مو وکړه او یو ځنګل ته لاړو په هغه ځنګل کې مغه غلا تقسیموله کېناستو وی چې کېناستو هغه غلا مونږ تقسیموو وی یو د کجوري بوټی دی هغه بوټي ته مې نظر شو یو قارغه به راته او د دې کجوري د بوټي نه به یو کجوره روشو کوله او چې څنګه به کجوره روشو کوله نو په دې مخوکه به ولا زور ورکا ډوکی به ته وستو او بیا به دا کجوره په خلو کې اوچته کړو پر به کوله او د کجوري په دې ډټ کې به دا کجوري د مغز ورغورځاو بیا دوباره رااله او بله کجوره به وشو کوله او په مخوکه به زور ورکاډو کې به ته وسته او بیا به وزرې والی اوچته به شوه دا قارغه او د کجورې پاتنه کې به دا مغز ورغورځاو به دا چلکو کجوره شوکوي اډو کې ته وباسي او د بره نه په دې تنک په دې منځ کې ورغورځئ دا شیخ کردي وایي چې زما زړه کې دا راغله چې د دې قارغه بچي دي په دې کجوره کې ځکه دا کجوره چې دی ولا اډو کې وباسي او بره غورځئ نو دې نه معلومیږي چې د دې دلته بچي دی او دا د خپلو بچو له دا روزي ورکوي دا رزق وله ورکوي خو په دې سوچ کې ما او په دې فکر کې ما چې دا بچو باندې کینی ولې نه دا د لرې دی نه ورته ولې ورغورځئ وی سودا مې شو چې راشه د قارغه دا بچي ووینه د دې قارغه دا بچي چې د جالې نه راوځي که نه نو په ده بڼې نی دا تک سپینې نو دا مور ته ویریږي وتښتي نو دا مور د کارغه له چې رزق ورکوي د لرې ځای نه ورکوي یریږي ترې نو چې وروسته پې تورې بڼې را زرغونې شي نو بیا راشي ورسره کښېني وی بیا چې راشه د کارغه دا بچي مو ګوره او ته وګوره چې د لرې ځای نه دا غوښه د کجورې دا غوښه دا مغز ورغورځئ چې دا ولې ورسره نه کښېنئ وی چې بره د کجورې د تنې ته وروختمه او ومې کتل نو ویرېدم یو اجدها خامار پکې ناست دی او په سترګو ړوند دی ما چې وکتل زه یې نه لیدم لوی خامار دی او خولې وازه کړې ده او دې کارغه چې دا څومره کجورې راوغورځولې دی ټولې د خامار په دا خوله کې راوغورځولې
یو کجوره را شوکۍ ولا وډوکې ته ولا وباسي او د خامار په خوله کې ورغورځوي، بله را شوکۍ وډوکې ته وباسي او د خامار په خوله کې راغورځوي. ملګرو ته حیران شوی، ملګرو راشئ وګورئ دشمن له خدای د دشمن په ذریعه روزي ورکوي. دا دواړه د یو بل دشمنان دي. که د کارغه دا مار باندې پوه شو چې ماله خو ټک نشي راکولی، په ټکې تختی او خوري، او که د مار ته پته ولګېده چې دا کارغه مې د خولې له رارسي نو په ټک په ټک چلی او تیری. دشمن له خدای د دشمن په ذریعه رزق ورکوي. کولی شي الله که نشي کولی؟ مثال به درکړم ښه به پې پېښ شي. حضرت موسی علیه السلام د فرعون زمانه وه. هغه اوږده واقعه ده، ما بل وخت دی ویلې ده چې ته مقرره بیا به یې ویم. خو خوب یې ولیده او د هغه خوب تعبیر ولا ملګرو دا ورکړه چې په بني اسرائیلو کې به یو هلک پیدا کېږي او ابستانه بادشاهي اخلي. اوس څوک هم نو مشوره یې دا ورکړه چې بني اسرائیل دا هلک پیدا دی که نه لا نه دی پیدا، نه دی پیدا. نو دا مشوره یې وله ورکړه چې زه بس بني اسرائیل چې څومره دی خو زموږ خدمت یې کوي نو هلکان یې وجنې، چې څومره پیدا کېږي وجنې. بس اړو پیدا به نه شي، که پیدا شو مړ به شي. نو چې څومره بني اسرائیلو کې هلکان به پیدا کېدل نو دی به وجل. بیا ورته د خپلو وزیرانو ووایي چې دا هلکان مونږ وجنو علالو یې نو زمونږ خدمت به څوک کوي؟ دا ځوانان او بوډاګان خو به مړه شي نو زمونږ وروستو خدمتونه به څوک کوي؟ په دې خو مونږ د پټو خدمت کوو، روزګار پې کوو، د ټټو خدمت پې کوو، د لارو د صفۍ خدمت پې کوو. وی ښه داسې کوئ چې یو کال کوم ماشومان پیدا کېږي هغه وجنئ، او بل کال کې چې پیدا کېږي مه وجنئ. نو کم کال چې د نه وجلو نو په هغې کې د موسی علیه السلام ورور هارون علیه السلام پیدا شو، او کم کال چې د وجلو په هغې کې الله موسی علیه السلام پیدا کړ. اوهو د موسی علیه السلام مور چې دې څنګ پیدا شو نو دا جاسوسان به ګرځېدل په دې لارو کوڅو کې، هغې به اطلاع ورکوله. او فرعون وی که چا اطلاع را نه کړه او دته پته و سرمن به د هغه وباسم. اطلاع ورسېدله فورا چې دې کور کې ماشوم پیدا شوی دی. سړی را دننه شو، د موسی علیه السلام مور سره خو ماشوم دی، حضرت موسی علیه السلام بچی دی. الله پاک بادشاہ دی، دغه لږ ساعت کې خدای د موسی علیه السلام د مور عقل لر کړ بلکل. او چې دا سړي څنګه راتلل دا په ځای نه نو پوه نه شو دا موسی علیه السلام ماشوم یې اور ته وغورځو، تنور ته، تنور بل دی په هغې کې ورغورځو. دماغ یې کار نه که خدای ولا دماغ ختم کړ، لیونی یې کړه، اور ته یې وغورځوله. سړي رالل وایي ستا ماشوم؟ وایي زما ماشوم خو نشته، هغه لیونی ده. او لیونی انسان په عقل نینو پته هم نه لګي، داسې بنده یریږي رپېږي، هېڅ یره هم پې نه وه، ګبراهټ هم پې نه و، کور یې ولټه او سړي واپس لاړه. هسې موږ ته جاسوسي کړې ده. ماشوم کم دی، خو چې هغې ووتل د دې خدای عقل واپس راوسته. چې عقل واپس رایي ماشوم مې څه که چې لاس یې یوړه موسی علیه السلام لکه د ابراهیم علیه السلام په اور کې ښه محفوظ پروت دی، غلې غوندې روچت کړ. ابراهیم علیه السلام متعلق قرآن شریف کې الله نه یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراهیم، مونږ اور ته وی چې یخ شپې خو سلاما معتدل، هسې نه چې دومره یخ شي چې د یخنۍ نه وله تکلیف ورنه کړي. هغې ته بیا اطلاع شوه چې دا خو دا ماشوم یې پټ کړی. رب العالمین قرآن شریف کې فرمایي واوحینا الی ام موسی ان ارضعیه، پی ورکوه، دا ورته مونږ په زړه کې ور واچول. فاذا خفت علیه فالقیه فی الیم، او چې کله پې ویرېږي چې دشمن راځي نو یو صندوق جوړ کړه، په هغې کې بند کړه او دریاب ته یې وغورځوه. او مخکې نه یې پوه کړه چې ګوره حفاظت زما دی، یریږمه چې اور کې مې دله دا بچې محفوظ کړو، په دریاب کې هم دله محفوظ کولی شم. د هغې خو یقین جوړ شو، اور کې مې د سوځېدو نه بچ کړو، دریاب کې هم بچ کولی شم. نو صندوق یې جوړ کړ، او چې کله پوه شو چې دغه شروع شو، اپریشن شروع شو، او په دې محله باندې دا پولیس فوج راغی او ماشومان ګوري،
بدې دا موسی علیه السلام په صندوق کې بند کړ او دریاب ته ورغورځو صندوق. او قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي د موسی علیه السلام خور ته وی بچې ته په دې غاړه غاړه وسره ځه چې دا ماشوم به کم خوازي. صندوق کې واچو موسی علیه السلام او صندوق په دریاب کې روان شو او خورې د دریاب په غاړه تله. دې دریاب نه یو وړه غوندې وله د فرعون محل ته دننه شوې وه. محل ته د ځان له یو کنټینر بوتلې فاقتې جبریل علیه السلام صندوق له دیکه ورکوله او هغه چې کوم د فرعون محل ته کوم نیر تللی و په هغې دا صندوق ورغی او هلته یو اونې څانګې راښکته شوې وې دریاب ته. هغې څانګې سره اونخت او د فرعون د کور خاوندانو هلته لمبه لوبې کولې. هغې وکتل او دا خو صندوق دی چې ویې کتل صندوق کې روشنایي شانتې وه دې کې خو سره رڼا معلومېږي چې صندوق یې راوچت کړ او د فرعون ښځې بیبي آسیه هغې ته یې کېښوده. نو هغې چې د سر اوچت کړ نو په موسی علیه السلام یې سترګې ولګولې. او قرآن شریف کې الله فرمایي چې وی کتل نو خدای د هغې د زړه مینه د دې موسی علیه السلام سره پیدا کړه. بچی یې راوچت کړ او خپلې سینې سره یې پیوست کړ او د موسی علیه السلام دا خور ورپسې لاړه ټولې خبرې تماشې کوي. خو دا خو نه وایي چې زما ورور دی. دې کې فرعون ته ووې فرعون وی نه د ماشومانو خو د وجلو مې اعلان کړی دی. دا کال خو د ماشومانو د وجلو دی او دوم د بني اسرائیلو ماشوم دی او مور په یریدلې دی یا پلار او دریاب ته راغورځولی دی. هغه ورته وایي بیبي آسیه قرة عیني دا زمونږ د یو خوشحالي به شي زمونږ دپاره. مه کوه دا څونه ښکلی ماشوم څومره ښایسته ماشوم زما اړه ورسره خورېږي. پام کوه ګورې دا مړ نه کې. فرعون هم ورسره خدای مینه پیدا کړه او په دې پوه شو چې دا یو ماشوم دی موږ به ځان سره لوی کړو. نو چې موږ یې لوی کړو خو زموږ بچی وی نو موږ له به څه بادشاهي والي. پی نه اخېستل ښځې وله راغوښتلې چې کومو ښځو بچي خو د دنیا د ښځو بچي شوي او فرعون وجلي وو. هغې چې چا به سینې ته اچولې د پی نه اخېستل. دا خور یې ورته وایي د موسی علیه السلام خور یاره زمونږ په کندي کې یو ښځه ده او ډېره نیکه ښځه ده او چې کوم ماشوم غېږ ته اچوي نو هغه پی اخلي خواږه پی دی. دله یې رانولم دا نه و چې دا خو زما رور دی او مور دله راولم. وی راوله که نه نو مور پسې په منډه راله اله بېبې شابه ماشوم رور مې جاړې و د چا سینه نه دی او ته مې ورته خولې چې زمونږ کندي کې یو ښځه ده خواږه پی دی او هر ماشوم چې سینې ته اچوي نو خوري نو له په منډه لاړه. نو چې څنګه وله لاړه او موسی علیه السلام یې سینې ته واچوه خو یې خپله مور پی واخېستل. قلارم شو پې الله وایي ګوره داسې چل مې سره وکړه چې همغه خپل بچی مې درته واپس غېږې له راوسته. بچ مې م که غېږې له مې د خپل بچی واپس راموسته او تنخواه م وله مقرر کړه چې دا زمونږ بچی دی پی ورکوه. څونه تنخواه بالې وې دونه بالم ځه تنخواه م در کوم جامې م در کوم. او د موسی علیه السلام د مور او د کور ډېر لوی عزت شروع شو. ولې وی د فرعون بچي له پی ورکوي د فرعون بچي له پی ورکوي. رور هغه به په پروټوکول کې ګرځېده خلکو به قدر کو د هغې د مخه د هغې د قوم به خلکو قدر کو. فرعون به وکره راته ما ته خپل بچی وښایه او کله به وی راشه بچی ځان سره راولې چې مونږ یې ووینو نو دا به لاړه شاهي محل ته خپل ماشوم به بوته موسی علیه السلام. خدای پاک عجیبه ذات دی چې بچ کوي نو بچکولی شي که نه. جواب راکړه چې روزي ورکوي د دشمن په کور کې ورکوي که نه ورکوي. د دشمن کور کې پاللی کېږي د دشمن خو خيار ماشوم دی. نو یو ځل د فرعون په غېږ کې ناستو نو چې غېږ کې ناستو د فرعون دا ګیرې ونیوله او یو شق یې وله لاندې ورکړه. بس هغه ښځې ته وی راشه که نه همغه دی چې زه ترې یارېدمه او ته به یې مونږ لوی که راشه وګوره ماشوم دی بې وقوفه. ماشومان خو د هر چا نه ګیره نیسي چا نه سر نیسي په چا چرګونه لګوي. نه 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 دی خو ستا سرونه نیوه او زما ګیره نیسي دا همغه دی. خیر ته ویارېد فیصله یې په دې وکړه چې داسې کوو چې ته به دې پیږي او زه یم نه پیږي. ښځه ورته وایي نه پوهېږي ماشوم دی هغه وایي پوهېږي په قصې دیکه راکړه
وی داسې به وکړم فرعون وی چې ورشه سره لالونه راوړی یو پلیټ کې ورته کېښوده او بل سرې سکروټ کې راوړی په پلیټ کې ورته کېښوده اوس به وګورو چې دی لاس کم خوړي که لاس لالونه راوړي نو دا پوهېږي بیا قصدن زما ګیره نیولې ده همغه ماشوم دی چې زمونږ بادشاهي به اخلي او که نه لاس یې د سکروټ پوله یې وړه نو بیا به نه پوهېږي نو چې موسی علیه السلام ته یې کېښودل ماشوم خو هر شي له لاس وړي نو لاس یې نیغ لالونو راوړو نو جبریل علیه السلام ولا لاسونی سکرولې ولا یې وړو یو د مرګه بچ شي یو دو پښتانه وي چې د ډانګ د پلان مخې له راشي نو کم خوا به منډه وی ډانګ لکه نه نو د مرګ او د سکرو مسله پکې راله نو دا سکاره ښه دي که معمولي غوندې ګوته موته وسودي خیر دی خو چې د مرګه بچ شي قرآن شریف کې الله فرمایي بچ مم که روزی مم ولا ورکړه د دشمن په کور کې او خپلې مور ته مې واپس کو چې مور پې خوشحاله شي نو روزی رسان رب العالمین دی رزق د خدای په لاس کې دی یو سړي چې ته یو کاڼی وموند کاڼی چې ته بره تلي غرونو وطن ته په دې اوړي کې خلک ځي یو غر کې کاڼی وموند ډېر ښایسته ښکلې او واقعي کې دی غر کې او یا په دې سیندونو کې تاسو وګورئ نو بعضې پکې ډېر ښایسته ښایسته ښکلې ښکلې کاڼي کاڼی روچت که چېرې دا خو ډېر مزېدار کاڼی دی المارۍ کې به کېدم شیشه کې ډیکوریشن پیس به شي چې راویړه المارۍ کې کېښو په شوکیس کې چې میلمانه به هم راتل نو کاڼی به ورته ښو نو دا کاڼی مې لکه څنګه ښکلې کاڼی څونه مزېدار نو یو ځل یې میلمانه راغلي وه کاڼی یې ورته ښو ناګهانه چې ټس شو کاڼی د ځمکې له راغی فرش له چې راغی پریشانه خو شو چې خدایه کاڼی ځمکې له لاړ مات شو ډکری شو خو چې کاڼي ته یې وکتل نو د کاڼي د مین نه چینجي راووته کاڼي د من نه ګوره په کاڼي کې دننه روزي رسان څوک الله یو ملګري خبره کوله چې یو ملګري په کوټه کې اوسېده پاتې کېده نو د و د لاهور د کوټې نه راته لاهور ته په هوایي جهاز کې نو چې څنګه ایرپورټ ته لاړ او جهاز کې دی کېناستېده نو د ماشومان نینې ولا د پلار راواغېستې دا ماشومان خو روانکار یې هغه نینې به یې خوړې مو داسې به یې بره ویشتې راویشتې ناګانې یو نینې دی پوزې ته لاړه چې پوزې ته لاړه چې ګوتې وردنه کړې هغه نوره بره شوه چې دوی لټوله نوره بره شوه ماشوم چغې کړې خدای اوس څوک جس خو ته یې سارېدی نه شي خو دې پلار یې دی مور ته وایي چې داسې کار دی چې دی اوس مونږ هسپتال ته بوځو ډاکټر لا په دې څونه وخت لګي نو دونه ساعت کې دا جز لاهور ته رسي نه خو نیمه ګنټه کې رسي اوس به مونږ ځو ایرپورټ نه هسپتال ته بیا نو زه بس نیمه ګنټه کې لاهور ته رسي بس لاهور کې به هسپتال ته فوري بوځو دا دانه به تېرو بس ماشوم یې څه قلار را قلار که او چې څنګه وی په لاهور ایرپورټ کوز شو او تلو هسپتال ته لار کې مخپله بنګله د خپل کور دی نو هلته مو سامان کېښو چې د اورېږه د کور کې دا سامان کېدو او هسپتال ته دا ماشوم ورسو چې دا دانه ترې وباسي او کور ته وردننه شو څنګه سامان هم کېښوده نو دې ماشوم انټوشې وکړو خو چې انټوشې وکړو نو هغه نینه تې لاندې په ځمکه پرېوته او چې پرېوته نو یو چرګې رامنډه کړه هغه نینې اوچته کړه او په خوله کې یې واچولو تېره یې کړه ما وی ګوره د کوټې نه رب العالمین د دې چرګې دپاره دا نینه مقرر کړې وه چې دا به دا چرګه خوري او نینه په کوټه کې وه نو خدای والا د ماشوم په پوزه کې راورسوله کوم رزق چې د انسان دپاره مقرر وي کوم رزق قسم په خدای حقه روزي رزق به وله خدای ورکوي زما خپله چې شمدید واقعه درته وویل یو ځل زمونږ دا غټ پول چې دی دا غټ پول د دې نه د خرې ریړه ټرک وواله او لاندې پرېوته موږ خوا د بیټک مخې ته ناستو یو ډخ شو خلکو یې هو هغه د اکسیډنټ وشو موږ هم رامنډې کړې چې رامنډې هم کړې اوس د خرې ریړه ده خره پکې ده مخکې او ټرک والې و او نیغې په دې جنګلو د پاسه دې کندې ته لاندې دې اوبو ته راوغورځوله سړی ته خدای بچ کړ خلکو سړی کته سړی خوا ولاړ وي زه خدای بچ کړم چې ما هغه دغه ته وکتل هغه خرې ریړې ته د هغې پلونه ماتو دا پلونه یې ماتو
او خرپ او بو کې ولاړه او بیس کړي مددار او بو کې ولاړه دا او بس کی نه دنیا دې په تماشا شو او خلق مسئول کې پیوتل او بي وقوف ته لګیلان دي او بس کې یعنی الله بادشاہ غیر دغه وخت او به مقرر کړي او د ابو میانځي ولا مقرر کړي یو سړی ته بیا جيبه قصه وکړه دا بیان مې اوځي کیو کې یو سړی ته قصه وکړه وې چې در تخپل چشم دی دوی په موټر کې روانو ډرایور چې دی نو هغه ستړی دی ټول ورځې مزل کړی دی ټالی وای نو ډرایور ته مې وویل چې لکه داسې کار دی چې یو هوټل سره ودرېږه چې پیاله چای مسکو تب هم په دې مخ لاس اوبه واچې چې نه چې اکسیډنټ ونه شي وی ښه وی دې درمیان کې د دې موټر وی دی کې یو جال چې ته بشلېدلی او سپی راغی ډس چې زمونږ دې ګاډي وواو داسې مضبوط درځي او که داسې مضبوطه چې موږ سپی خو مړ دی خو ګاډي به څونه خراب کړي خو دې ډرایور ګاډي قابو که مالک ودروه ګاډي زه بس وي چې څه وشو نو اوس که ودروم نو سپې روان یو تقریبا 200 کیلومتره مزل چې مو وکړ نو هوټل راغی مې ودرېږه دې هوټل ته خوب درځي زم کمبخته سپی خو دې و چې د موږ وانړی وی چې هلته هوټل سره څنګه ودرېدو او مونږ د ګاډي نه کوز شو ګورو چې کم ځای ګاډي لګېدلی دی او سپي والی دی چې څنګه کوز شو وکتو نو هغه سپی د ګاډي بمپر کې نښتی و او چې ودرېد ګاډي منډه یې کړی او چې منډه یې کړې د هغه هوټل کې چې کومه کچره خوراک مراک پروت وي په هغې ونښته هغه یې خوراک شوړی وکړ اوهو خدایا د دې سپي پلان دې وخت کې هلته رزق مقرر نو خدای په وی آی پي موټر کې ولا راورسو رونو دلیل به نه وایو د خدای خبره به منو که ډېر دلایل مو وایو نو د خدای خبره به منو او الله څه وایي وما من دابة فی الارض الا علی الله رزقها چې څومره مخلوق دی د دې ټولو رزق زه ورکوم د دې روزي زه پیدا کوم روزي رسانې دی رزق د خدای په لاس کې دی روزي رسان الله دی او چې څومره د خدای مقرر کړي د حق به خورې د هغې نه زیاته نشي خوړی که تا ته 15 منه اوړه ډوډۍ کي او 2 منه چرګان درته کېږي او یو من در سره کبان هم کېږي او مختلف څیزونه او چې کم شی مقرر دی هغه به خورې والله که د هغې نه زیاته وخوړی شي دغه ستا دپاره مقرر او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي د حضور پاک مبارک حدیث ته رسول الله مبارک فرمایي چې بلکې قرآن شریف آیت برته ویم الا ان نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها چې کم نفس لکم شي له څونه روزي مقرر ده الا به مري چې هغه وخوري چې یو نوړی روزي په مخ د ځمکه پاتې نه به مري الا به مري چې هغه خپله نوړی روزي وخوري او خدای پاک داسې م کولی شي چې ستا د خولې لی راورسوي خو داسې کوي نه دنیا د اسبابو ځای تا لی لاس خپې درکړي چې منډه ترړه به وی او ځان له به را پیدا کوې ګنې داسې م کولی شي او د هغې مثال هم وره یو سړی و هغه چې در ملا صاحب نه دغسې تقریر واورو چې روزي رسان خدای دی وی خدای چې د خولې له دې رالني را دننه کړې که نه چې شخوند به هم پې ونه وه نو خدای کولی چې خو داسې الله کوي نه که نه نو اوس کور ناست دی او لوږه پرې ورو راله لکه سوچ کوي چې دلته خو اوږې شمه خېټه به دل کوي دا بچي به خامخا راځي وایي چې خوره مجبورۍ به مې نو راشه بار وځه نو د دریاب په غاړه بار یو جونګړه وه هغې کې دیره شو او په دغه سوچ دی چې خدای دې خولې له دې نه راوړې نه به خورم چې ته څومره چې غله دي نو هغه غلا کړې وه چې غلا کړې وه شپه ده او پیزول شو باران شو دی رالل چې دا غلا تقسیمه چې ویې کتل جونګړه ده په هغه جونګړه کې وردن نه شو چې باران نه ځان بچ کړي چې جونګړه کې وردن نه شو چې ویې کتل سړی پکې اوس پروت دی خدای پاک دا سړی څوک دی چې شونټی ورته بله کړه او سړی پروت دی او غریب داسې دی چې بس د کاره وتی دی اوس لکه څو ورځې ډوډۍ نشته
نو بس کې نه ډوډۍ خوري. ا د غلو هغه باچا هغه مرګرو ته وایي چې دا سړی خدا سي ده چې ناجوړه دی یار څه چل چې دی مري. او که سبا چې ته مونږ په غلا کې ونوي شو نو دا به هم په مونږ تینې چې دا هم جوړ تاسو وجلی دی. خدای بنده دی ولکه ډوډۍ وله ورکړو ته ته ډوډۍ ورکړه چې لکه ډوډۍ خورا ډوډۍ کم دی خوري هغه وایي چې خولې له به خدای را رسې. اخره کې د غلو هغه سردار وایي چې دا سړی یخني شوې ده او دله څه نرم شی پخول غواړي الوی ولا پخه کړه هم نه خوري. هلکه وي اور ورته بل کې چې یو پوټی ګرم شي اور یې ورته بل کې ګرم یې که بیا وخوره بیا نه خوري. ا د غلو هغه سردار وي داسې کار کوو چې دا خوله وله وازو په زور دا څاروی نه څاروی چې ناجوړه شي که نه او خوراک نه خوري دا مالک وله په زور په خوله کې وردن نه کوي وایي چې لږ یې جام یې وړقي په خپله به ټیک شي. نو دا خوله وله په زور کولاوو او په زور وله خوراک ورکوو که لږ یې جام یې وګرځی دی بیا به په خپله خوري. خدای اوس خوله څنګه کولاو کو نو چړۍ ته یې ګوتې کړئ شونډې وله اوچتې کړو چاړه وله خوله کې منډو چې دا غاښونو له زور ورکو دا خوله کولاو کو خو چې دا چلی وکړو دی په خندا شو چې وی خندل هغه د غلو سردار ورته ستا خدای بې خو باسه کوتکو ته یې ګوتې کړئ اوس تېر که اوس تې ډډې په ډډې اړو چې دا مازدیګر دی وو چې ته به مونږ نخرې کې کله د ګرمه اور درته بله او کله د یخ خوراک پخو کله ګرم کله نرم او په مونږ پورې خنداګانې کې که ټیک ټاک یې ونه خوري ورېږه چې اوس دې برابر کړو. هغه ورته په قلار کښېنې ما خدای سره دا وعده کړې وه چې خدای تر څو دې خولې له دې نه راوړې شخوان به هم پې نه وامه نو ځکه مې نه خوړه او اوس خندا راله که ما له خندا نه وي راغلې که نه نو تاسو دا انوړی د ما په دا خوله کې را منډله. زما وروڼو یقیني خبره ده زه خو به زه پټې وکرم دا مرغۍ خو پټې نه کوي. زه خو به دوکان کې کینم کارخانه کې به کینم دفتر کې به کینم ځان له به پیسې به وګټم نو دا څاروي په کم دفتر کې ناست دي د دوی کم دی ټیلیفون ته ناست دي دا د دوی دا کم دا کم څاروي پکې ستا د هیلث سیکرټري دی یا د تعلیم ډایرکټر جرنل دی. روزي خدای ورکوي روزي رسان الله دی او چې څومره مقرر کړی دا اوس موږ له لږه مقرر کړی دا بشیر جان له ډېره نو موږ سره ولې بغض وکړو دا کله مو ویل لږه کمه خوره دی وایي زه کمه ولې وخورم چې خدای راکوي نو ولې وخورم چې څومره راکوي هغه مره به یې خورم. خو یو شی پکې شته ګورې ښه هارون الرشید بادشاه له یو پادري عیسائی پادري راغی نو هارون الرشید بادشاه ته هغه عیسائی پادري وایي وی بادشاہ سلامت ستاسو قرآن کې تاسو وایي چې ارڅ شته وی او بالکل زمون قرآن کې ارڅ شته نو وی د طب او د عیسائی پادري طبیب و حکیم د دې طب او د ډاکټرۍ څه اصول پکې شته او که نشته دا راته وښایه ستاسو په قرآن کې. هارون الرشید بادشاہ یو عالم راوغوښت وی دا عیسائی پادري دی او حکیم هم دی او دی وی چې ما ته په خپل قرآن کې د طب او د ډاکټرۍ اصول وښایه. مولانا صاحب ورته وایي شته که نه وایي څه دي وایي قرآن شریف کې الله فرمایي چې کلو واشربو ولا تسرفو خوراک هم کوئ څښاک هم کوئ خو ډېر نه لږ لږ کوئ. او دا حقیقت دی ما ته یو ډاکټر په خپله وي یو ډاکټر له تللی وم نو ما ته مولانا صاحب چې څومره خوراک خوري په یو ځل یې مه خوره لږ خوره سهار لږ وخوره بیا خیر دی 9 بجې بیا وخوره 11 بجې بیا وخوره 3 بجې بیا وخوره مازدیګر بیا وخوره دروازې 15 ځله او 6 ځله دا تقسیم که دا خوراک خو په یو ځل معده مه ډکوه خېټه مه ډکوه لږه خوره دارنګې اوبه لږې څښه په یو ځل ډېرې زیاتې مه څښه. نو هغه حکیم ورته وایي هغه عیسائی وی قسم دی چې ستاسو قرآن کم اصول خولی دي او په دې اصول یو انسان عمل وکړي نو د ده هېڅ قسمه طب ته او علاج ته او ډاکټرۍ ته به ضرورت نه راځي. نو بشیر جانه ګورې دا یو ټکي پکې واوره په یو ځل به ډېره نه خورئ لږه به خورئ لږه او بیا ورته هغه حکیم وایي وی ستاسو پیغمبر د طب متعلق څه ویلی دي
وی د مونږ پیغمبر علیه السلام د طب متعلق دوه خبرې کړې دي. یو دا چې المعده حوض البدن، د انسان دا معده د دې بدن ټینکې د ټینکه حوض به خلک صفا ساتي کې به نه ساتي، معده به صفا ساتي. حوض ته خلک پاکې اوبه ورچوي، پلیتې ګنده ورته نه اچوي، معدې ته به پاک او صفا خوراک ورچوي. حوض به ډېر زیات نه ډکوي، ونه شلېږي، غاړه ونه شلېږي، اوبه ته توی نه شي، معده به ډېره نه ډکوي. او د دې حوض نه نلکې خورې شوي دي، غیر چاپېره حوض پاکي، نلکو کې به صفا اوبه ځي، نو چې معده پاکي نو په رګونو کې به صفا خوراک روانې. او زمونږ پیغمبر یو دویمه خبره هم کړې ده، هغه دا چې الوقایة خیر، چې د علاج نه پرهیز بهتر شی دی. واقعي کې یو سړی د بلډ پریشر بیماري او دې دروازې لس ګولې سار او لس ماقام خوري، خو د مال کې او د خوړو نه پرهیز نه کوي، دې به ټیک شي؟ چېرې د شوګر بیمار دی او دې ښه د شوګر ګولې خوري، خوالته کې لګیا دی، ښه ترسکونه هم خوري او زیاړه هم خوري او غوړه هم خوري او خواږه هم خوري، کوم ځای جوړېږي؟ او که د صرف او صرف پرهیز وکړو داریو نه خور، نو بیا هم جوړېږي. یاره وي ستاسو پیغمبر هم چې د طب متعلق کوم اصول ښوولي دي چې په دې اصولو چې عمل وکړو، دله کوم څیز نه دی مناسب او د هغې نه پرهیز وکړو، څوک به چرې نه جوړه نه شي. نو دوه خبرې شوې، یو دا چې روزي د الله په لاس کې ده، او چې څومره چاله مقرر کړې ده او په کوم ځای کې وله مقرر کړې ده، حقه روزي به خوري، د هغې نه زیاته نه شي خوړی. او دویم دا چې په رزق خوړلو کې، په اوبو خوړلو کې اسراف به نه کوې، زیاته به نه خورې، د ډېرو قیمت شی به هم نه خورې، که خورې کله کله به خورې، همیشه به نه خورې. اسرافونه په خوراک کې به هم نه کوې او په څښاک کې به هم نه کوې، نو صحت به دې مخي، په سنتو به دې عمل. او لویه خبره په سنتو عمل ده، ګورئ چې الله خوشحاله شي، د الله رسول خوشحاله شي. نو خوراک کم او دا یقین ساتل چې روزي رسان خدای دی، رزق به خدای راکوي. دا خو د اسبابو ده، دکان به کې، دا خو اسباب دي، ځمکه به کرې، نوکري به کې، مزدوري به کې، خو یقین به په دې نه ساتي چې دا روزي په دې کې ده، یقین به په چا ساتي؟ د هغې فایده به سي چې د مانځه وخت شي نو دکان به بندې، ما په دکان یقین نشته ورېږه خپل مانځه له ځم، د مانځه ټیم دی، ښه په وخت ده یو 4 رکعته مخکې نفل کوه، بیا خپل فرض مونځ کوه.